السلام علیکم ټولو ته سلام. لاغه بعد کوم چې دغه د سکول سیستم شروع د امریکن لای سیټ اپ سکول په دې باره کې لږ سره خلاصول دي د تاسو لپاره د علاقې لپاره. امریکن لای سیټ اپ سکول سیدا د بالکل ډیر زبردست پروګرام د په دې کې یو شک نسته، خو لیکن دا نه د هغه پروګرام زبردست ده او هغه سیستم د چلون وال خلک هم زبردست دي. هغه کې مسله را روانه ده. کار ښه ده، کار د چلونو والسي څوک دي، څوک چې هولډوي، څوک چې دا سیستم روان کړی د هغه خلک زبردست نه دي. وجوهات یې درښیم. کومه چې هغه واقعه پیښه سوه په واقعه کې خو الحمدلله زه هلته وم او ورته حاضر سوی به یم. بیا مزید اوس چې زه د هغه د سیستم د چې کومه مسلې را روان دي هغه سره خلاص کړو. هغه مسلې دا دي د سکول کتن داسې نشي کېدلی دا اوس څه ټیم ای پی ایس واقعه وسوه په پېښور کې. یو د سکول خپل بونډري دیوال و، دیوار یې و چاردیواري وه. بیا له هغه بعد هغې چاردیواري بعد بیا د دوی بیریر ولګول، خاردار تارونه یې ولګول، بیا یې کیمرې ولګولې، بیا یې هغو کې ځینو کرنټونه پرېښول. خدا نه خاصه عمله نه وه چې دا نه وسي. کوم چې امریکن لای سیټ اپ سکول په نامه باندې ده، ګوره دا 80 برانچ دي په پاکستان کې، 80 برانچ دي، 80 سکولان دي په دغه نامه باندې. دا یو میړه او ښځه دغه چلوي. اوس په د 80 برانچو کې د موږ زنکیان، د موږ د بلوچستان زنکیان په دغه 80 برانچو کې په یوه کې هم نه دي. که په اسلام آباد کې د هم ځانته یو بلډینګ ورته نیولی ده، که په لاهور کې د هم ځانته یو بلډینګ ورته نیولی ده. اوس د ما خدشات څه دي، د ما دوی سره ګیله څه ده. زه یایم چې تا امریکن لای سیټ اپ سکول دپاره یو پروجیکټ بلوچستان دې سکول ته ورکوي. دې سکول ته پکار ده که په شیخ پوره کې دا د هر چا بچیان چې دي باید په هغه برانچ په هغه علاقه کې دوی ته ایډمیشن ورکړل سوی وای، په هغه د امریکن لای سیټ اپ سکول په برانچ کې دننه ایډجسټ سوی وای. زه یو لس شل دېرس یوه برانچ ته ورکړي وای، لس شل دېرس بل برانچ ته ورکړي وای. په دې کې به څه سوي ول، د دې فایدې او نقصان څه دي. په دې کې به د دوی ګرومینګ هم کېدو، د هغه علاقې د پنجابیانو له بچیانو سره به د دوی ګرومینګ کېدو، هم به د دوی زده کړه کېدله. اوس څه دي، اوس یو خو د چاردیواري نسته د دې سکول، سکیورټي یې نسته، کمرشل بلډینګ ده. د امریکن لای سیټ اپ سکول په یوه کې هم دا د موږ زنکیان نه دي. دا یو پرایویټ بلډینګ یې نیولی ده. د هغه پرایویټ بلډینګ د نیونې وجوهات څه دي هغه هم زه درته یایم چې موږ بلوچستان خو پرېږده، د موږ د بلوچستان بچیان او بیا دا روان نسل د دغو حق هم خوړل کېږي. په څه طریقه خوړل کېږي؟ په قسم قسم شکلو کې خوړل کېږي. دا کوم بیان چې زه درته کوم دا زه حلفن درته کوم، په روز محشر به انشاءالله زه درته ثابتوم دا شی، په دې کې بله بیانې نه وي. او زه چې په دې سیستم کې په ما باندې ډیر زور لګېدلی د بار بار، هم د لاهور له طرفه، هم د کوټې له طرفه، هم د راغلي ټیم له طرفه چې ته څه غواړې هغه در سره کوو، خو ته لږ پټه خوله شه. زه یایم زه څه غواړم هغه ماته خدای راکړي دي، زه پټه خوله نه سوی کېدلی. زه به خامخا تاسو ته حقیقت ښکاروم، زه به خامخا د حق خبره کوم، بیا که کوم وم که نه وم نه وم، نه ده مسله. مجلس داسې ده چې کوم د بلوچستان له طرفه فنډ ده، تا او ما اورېدلی دي 15,000 روپۍ 80,000 روپۍ د یوه زنګ کې جمع کېږي. دا اوس بل پاس سوی ده د دغو زنګیانو په مد کې کروړاو خبرې دي، 10-20 کروړ بل پاس سوی ده. زه یایم تاسې دا بلډینګ نیولی ده، په دې کې یو پنجابی زنکی راوښایه چې د هغې علاقې قسم په دې کې سبق یایي، یو د اسلام آباد چې برانچ تا نیولی ده، یو د هغې علاقې یو زنکی یو راوښیه چې هغه په دغه برانچ کې په دغه بلډینګ کې سبق یایي، نه یایي. نو د موږ بچیان هم نه میږې دي، نه پیسونه دي، نه له بله شي پیدا دي. دا د موږ بچیان دي، دا د علاقې بچیان دي، دا د راروان نسل، د راروان فیوچر بچیان دي، د مستقبل زنکیان دي. ته خپل جیب ګرمولو لپاره سیستم په تا کې چې کوم فالټ روان ده هغه برقراره ساتنې دپاره، آرام خوړلو لپاره ته بلډینګ په شیخ پوره روډ باندې ورته نیسې، کوټ عبدالمالک کې نیسې چې په لاهور کې راځي لانه، هلته یو کمرشل بلډینګ نیسې، په اخ کې ته دا زنکیان دننې ساتې. او بیا چند کمیټې خلک ورغلي
هغه ډیر خوندور ده، ډیر داسې ده. او بابا 15,000 روپۍ کال ته ډایرکټ ټول هلته جمع کېږي، بیا په دا رنګه بلډینګ نه نیول کېږي. د پیسو د بچاو کولو لپاره، خپل جیب ګرمولو لپاره، له هغه د امریکن लाई سیټ اپ سکول سره ډایرکټ له پرنسپل سره له مالک سره دا خبره ده، الې له دا سیستم او د هغو تر مابینه 1,000 روپۍ به هغه پرنسپل یا ماته 32,000 راکړل کېږي. آیا ټیمس راغلی و له کوټې څخه کوم چې ټیم و د ګورمنټ له طرفه هغو باندې ما دا سوال په چمبر کې مال څو پیسې ورکوئ؟ 22,000 سکول ته ورکوو. نو مال 22,000 او 15,000 په مابین خو ډېر فرق ده. موږ د علاقې د بچیانو پلرونه مطمئنه کولو لپاره موږ 15,000 روپۍ یادې کړي دي. دوکه ولې راکوې دوکه؟ ولې د ما داسې بچیان خسته حالت جای ته لږې چې ته 2,000 روپۍ ورکوې او هلته یا 15,000 روپۍ دي او هلته پلار او مور یا 15,000 روپۍ خو د ماله وسه نه دي پوره. ته دا 15,000 روپۍ په تا خرچېږي، سبقونه یې هغه بغیر به ما باندې سبقونه نشته. په یوه سکول نظام کې له پاکستان له پېشن له سټاپ له باډره راوینځه بیا تر واګه باډره پورې یوه سکول کې دا رنګه درندګي سوې وه، دا رنګه واهنه سوې وه، دا رنګه ټوکنه سوې ده کومه چې دوی وکوله. دا سکول نه ده، دا اداره نه ده، دا رجسټرډ اداره نه ده، په دې کې سیستم نه ده هغه رنګه سیستم روان. هغه ماتو شیان پشکې لګیا دي، هغه زیرو شیان پشکې لګیا دي. لکه د موږ ذهن جوړي یا له پنجابه جخه ماسټر له پنجابه جه مستري د ما علاقې ته هغه ځینه راځي کوم چې هلته کار نور پیدا کېږي. دغه طریقه هغه سیستم کې هغه رنګه خلک دي چې ورې کار نور پیدا کېږي. سر خلاصول دي، د خپلو بچیانو په سر ختل دي. په دې کې انتهایي غټ کرپشن روان ده. هغه کرپشن هغه ادارو ته زه ریکویسټ کوم چې ادارو تاسې په خپله په دې په سر وخېږئ. دا اکاونټونه چک سي اف آی د چک کی ایجنسیانو د انوالو سي په دې کې کوم سي لیبر و هیلث ویلفیر سیستم دا غدي په دې کې انوالو سي، ډایریکټر دی انوالو سي. ډایریکټر ته زه ریکویسټ کوم لہذا په دې شی باندې غور فکر کول دي. تا یو باقاعده در روان دی فیوچر نسل لژلی د پنجاب ته هغه دون انسیکیور دي چې فرستریشن جخه لاور ډک ولاړ ده، لا بیکارتوب جخه لاور ډک ولاړ ده. په هر لیول بیکارتوب پشک کیږي. سبا به د تا بچی به د تا په ترتیب نه وي. سبا به د تا بچی ته په سکول کې غواړې دی به بل ځای هلته دونه انسیکیورټي ده. زه درته وایم که په دې سر خلاصوی سئ هم دا سیستم چې کله هم د چا نیت ورته چپه سو له موټروې جخه ټارګټ کېدی سي، هر رنګه سیستم بلاست فایرینګ بل باندې کېدای سي او موټروې د بیا یو چاته نه د معلومه څوک چورې ولاړی څوک چیرې ولاړی. دونه انسیکیوره ده. هلته سوسایټي کې زه نن وځم ته نن وځې راسه یو چک اینډ بیلنس نسته. مازدیګر له ماله جقه ویډیو باندې جوړ کړي بارې رایستلي زنکیان مکمل بار ګرځي په ګراوند کې تر موټروې تر روډ پورې سوسایټي کې دنني هلته سوسایټي کې دنني هر رنګه آیس ستا، چرس ستا، هیروین ستا، شراب ستا، هر سیستم کېږي د تا زنکی که لږ ځین چپه سي هغه ټوله سیستم ورته موجوده ده او هغه جان بوجھ که په خپله ورکوي دا سیستم. ته څرنګه خپل بچی دا رنګه پرېښوی سي، ولکه خپل سکوټر دا رنګه پرېږده، ولکه خپل سایکل دا رنګه بې غوره ځای پرېږده، ولکه خپل موټر، ولکه خپل یو داسې د هلکه پلکه پراپرټي ځان هلته داسې پرېږدې. بچی خو غټه هستي ده، ته ولې پرېږدې دا رنګه کرپشن کېږي. که کرپشن نه وسي بیا به دغه اداره دوی دا بلډینګ نه ورته نیو د پیسې د بچاو کولو لپاره یې دا بلډینګ نیولی ده. لہذا دا زنکیان ټوټل پلار او مور، پلار او ورونه او اکاګان او د علاقې مشران، چیرمین وغیره د دا خبره هایلایټ کړي دا یو خو حق کېږي د بلوچستان کې، د دوکۍ حق کېږي، د کویلې د علاقې حق کېږي. آیا سیکرټري ولې تا خلک څوک د پشکې راغلي دي؟ آیا نور علاقې ول خلک ولې پشکې راځي؟ د دوکۍ علاقې که هر رنګه د دغو حق کېږي دا د راسي او په دې د غور فکر وسي، د بلډینګ دور بدل سي، دا د ولاړ سي هغو ادارو کې دنني د سبقونه وایي کوم ادارې سي الریډي رجسټرډ دي. جی